لکه نوح علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام چې څنګه په خپل امت باندې کړو. نوح علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام په خپل امت باندې 9.5 کاله مهنت کړو، بیا هم دا غوي نقشه نو بدله شوه. په 9.5 کاله کې صرف دو اتیا کسان داسې و چې هغه ایمان هغوی راوړ. یعنی دا ډېر لوی عرصه ده، سکم 1000 سال عرصه ده، او په دې دومره لوی عرصه کې صرف اتیا کسان یا اتیا کسان، دا څه حکمت نه دی. او د رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم په 14 کاله مهنت کې چې کوم دی لږه عرصه ده، لیکن نقشه دا غي خلکو بدل کړل، طور طریقې دا غي خلکو بدل کړې. یعنی هر قسم حالات چې په دور جاهلیت کې هغه اختیار کړو، دا هغه دور جاهلیت هغه نقشه الله رب العزت چې کوم دی د رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم په مبارک او عالی مهنت باندې چې کوم دی بدل کړل، او دا د رسول الله مبارک معجزه وا. او بیا باغی لوی لوی سردارانو سوي چې دا ساحر دی، دا مجنون دی، دا دیوانه دی، د خوا د کېږئ ما د تناس نمکوي. یعنی الله رب العزت داسې کشش کې خو دی او داسې رب ذوالجلال خو پیغمبر لا داس یو مبارک طاقت ور کړو چې څوک پر مخامخ شو لکه مغناطیس کار څه دی هغه وسپن رانی سي. نو چې کوم انسان به رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ته ور مخامخ شو، بس داغه حالت به بدل شو. چهره انور به چې ولیدله زندگی به بدل شولا، نقشه به بدل شولا، د زندګۍ د تک هغه لار به بدل شولا، د زندګۍ هغه طور طریقې به پرې خودلې. عقاید و جہاں احمد محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دبا دو زانو کے ناستو یا رسول اللہ تپا حق سر اللہ پیغمبر از پتا ایمان راوړم ما ته کلمه وایا، کلمه به ورته وایا. لکه نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مکه عرض کو چې 9.5 کاله مهنت کو، قومی لیلا و نهارا فلم یزدهم دعائی. یعنی نه شپه کتلی دا نه ورځ کتلی دا، الله طرف ته دا خپل قوم را بللې دي، الله طرف ته چې کوم دی د قوم روح را بدل کړي دي. لیکن چې کله دا الله فیصله باغی باندې تام شولا دغه او یا اتیا کسان چې کوم دی الله رب العزت بچ کړل، په نور قوم نوح باندې الله عذاب نازل